سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف ورشوصا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم مسلمانانو، ډېر ښکلی ښایسته مبارک نورانی او روحانی مجلس دی. الله پاک دې په دغه مبارک مجلس کې زموږ او ستاسو ټولو حاضرین قبول او منظور کړي. دا مبارک مجلس کې الله پاک زموږ او ستاسو ټولو د دنیا او د آخرت د ډېر لوی خیر او خوشحالۍ، د ګناهونو د معافۍ، د مغفرت او د بخښنې سبب او ذریعه وګرځي. او انشاءالله داسې به وي. د یقین سره په دې مجلس کې کښېنئ چې کله دا مجلس ختمېږي او آخري دعا کېږي، نو موږ او تاسو ټول به د دې مجلس نه په داسې حالت کې خپلو کورونو ته واپس کېږو چې الله پاک به زموږ او ستاسو د ټولو ټول ګناهونه معاف کړي وي او زموږ د مغفرت او د بخښنې فیصله به کړي وي انشاءالله. دا مجلس عام مجلس نه دی، دا د ختم قرآن مجلس دی. دلته 11 خوش قسمته ماشومانو قرآن شریف په ناظره ختم کړی دی، او یو سعادتمند بچي قرآن شریف حفظ کړی او یاد کړی دی. د دغې ماشومانو د ختمونو د خوشحالۍ په سلسله کې دا مبارک مجلس منعقد دی. دا هغه مجلس دی چې په دې مجلس باندې د الله پاک د طرف نه رحمتونه راوړېږي. دا هغه مجلس دی چې دې مجلس باندې د الله پاک د طرف نه انوارات او برکات نازلېږي. دا هغه مجلس دی چې دې مجلس ته د الله پاک مقدس او نوراني مخلوق فرشتې حاضرېږي. او دا هغه مبارک مجلس دی چې د دې مجلس په آخر کې بنده کومه دعا کوي الله پاک یې قبلوي. او یو روایت کې راځي چې د ختم قرآن په موقع باندې بنده کومه دعا کوي 4,000 فرشتې په هغې باندې آمین وایي. فرشتې د الله پاک مقدس او نوراني مخلوق دی. چرته یې د سترګې د رب برابر د رب العالمین نافرماني نه ده کړې، او الله پاک چې ورته د کومې خبرې حکم کوي فوراً د هغې ته امین او پوروالي کوي. یو فرشته چې زموږ او ستاسو په دعا امین وایي، دا دعا خامخا قبوله ده، بېشک او بېشبهې. یا په کومه دعا باندې چې 4,000 فرشتې امین وایي، یقین ساتئ چې دغه دعا به رب العالمین خامخا قبلوي. دې ماشومانو چې
چې دلته د قرآن شریف وي او ختم یې وکړو نن د هغې د ختمونو د خوشحالۍ په سلسله کې او د هغې د دستاربندۍ په سلسله کې دا مجلس منعقد دی. دا ستاسو په دې مجلس مسجد کې د قرآن او د دین د زده کړې مدرسه ده. نن د څو کاله وړاندې حضرت مولانا قاري صدام حسین صاحب زموږ د محترم حضرت باچا صاحب او د دې محلې د نورو مشرانو تایید سره او د دې حمایت سره او د دې دعاګانو سره او د دې حوصله افزایۍ سره مدرسه شروع کړه او د هغې مدرسې ډېر ښکلې ښایسته نوم دی. یو ډېر عظیم او جلیل القدر شخصیت طرف ته نسبت دی. جامعه ابو هریره. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جانثارو وفادارو عاشقانو او د هغې د باادبه شاګردانو مریدانو د مبارک او مقدس جماعت یو ډېر جلیل القدر فرد دی. د ده تعلق د عربو د یمن د علاقې یو قبیلې سره دی چې د هغې قبیلې نوم دی دوس. دا ډېره مشهوره قبیله ده په عربو کې. په جرأت او په بهادرۍ کې ډېر لوی شهرت لري او ډېر عجیب تاریخ دی د دغې قبیلې. د پیغمبرۍ 11 کال و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت میلاو شوی و. د هغې 11 کال و. د دې دوس قبیلې سردار او مشر دی چې په عربو کې ډېر لوی شهرت لري او د خپل وخت لوی خطیب و لوی ادیب و لوی شاعر و فصیح او بلیغ انسان و. ټولو عربو پېژانده ډېر معزز او مخوریز شخصیت و. حضرت طفیل بن عمر الدوسي دی د یمن نه راروان شو د بیت الله شریف د زیارت په نیت او اراده باندې. او چې کله مکې معظمې ته راغی او د قریشو سردارانو ته پته ولګېده نو ده د مخې نه ورغلل ستړي مشي دپاره او استقبال دپاره چې دا خو د یمن د دوس قبیلې سردار دی. او دغې ورځو کې به چې د بهر نه څوک خانه کعبې مبارکې زیارت او طواف ته راتلل نو دا قریش به ورته په لارو کې ناست و. مخکې به یې خلک خبر کړل چې ګورئ خیال کوئ زموږ په دې قوم کې یو کس پیدا شوی دی نعوذ بالله داسې ګډې وډې خبرې کوي د پلار نیکه د دین خلاف خبرې کوي او څه نوې طریقه او نوي دین خلکو ته وړاندې کوي. نو دې دپاره به دوی د دې مېلمنو په لارو کې کېناستل. او بیا دا خو د یو ډېرې عظیمې قبیلې مشر دی. نو قریشو سره دا هم او فکر و په دې مکې معظمې ته راشي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشي او دې سړي ایمان راوړو دا به زموږ دپاره ډېر لوی د نقصان خبرې. نو قریشو د ده ډېر شاندار استقبال وکړو او د دې ډېره لویه مېلمستیا وکړه او بیا په خبرو کې ورته وویل چې ته خو خانه کعبې مبارکې ته ځې عبادت او طواف ته خو خیال کوه دغلته زموږ د قوم یو سړی دی او هغه ګرځي راګرځي خانه کعبې مبارکې سره خواږه ورسره اشنا او عجیبه خبرې د پلار نیکه د دین او د طریقې نه خلاف. نو ګوره ډېر سوچ سمج سره اوسېږه چې هسې نه دوکه دې لګي او بېلارې دې لګي. حضرت طفیل بن عمر خو ډېر عقلمند او هوښیار سړی و. خو د قریشو سردارانو چې ورته دا خبرې وکړې نو هغه ویرېده. نو چې خانه کعبې مبارکې ته وتلو په دې غوږونو کې مالوچ کېښودل. غوږونه یې ښه بند کړل چې هسې نه دوی خو وایي چې دا کس ساحر او جادوګر دی نعوذ بالله هسې نه څه سحر او جادو را باندې نه کړي. اتفاق سره چې دی کله خانه کعبې مبارکې ته خواته ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته موجود و او عبادت کې مصروفه دی. حضرت طفیل ابن عمر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وکتل او بیا د هغې د عبادت هغه طریقې ته وکتل نو ډېر یې خوښ شو او ورو ورته داسې ورنږدې کېده چې نږدې ورغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن شریف تلاوت کو. د ده په غوږونو کې معلوم شو خو د هغې باوجود یې هغه شیرین اواز سره هغه تلاوت واورېد او ډېر عجیبه اثر یې پرې وکړ. نو داسې کومه دی د غوږونو نه هغه معلوم لرې کړل او د تلاوت ورته ډېر لوی خوند او مزه ورکړه. خو د خلکو د یړې د وجې نه هلته څو نه وې خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پس وروستو ځان له ورغی ورسره ملاقات وکړو او په اول ملاقات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو د اسلام لوی دولت ورته نصیب شو.